بسم الله الرحمن الرحیم. دا زما د 14 کالو زوی اسدالله د خبره لکه دله ما یو آیډیا ورکړه چې د 12 ولټ عام موټر نه به غټ پکې څنګه جوړی. د هغه وکړل هغې کې دو چې لکه د غټ پکې نه د 56 انچ چې کم پکې وي د هغې نه به دننه وایډنګ او د هغې هغه پتري مکمل ختم کړي، صرف شافټ به پرېږدي او شافټ به بیا د 12 ولټ موټر سره دغه کې اټیچ کړي، نو دی به هغه کار هم کوي، د غټ پکې کار به هم کوي. او بل په بازار کې چې کوم اویلیبل پکې دي چې لکه سرکټ یې دې مرسوځي راسوځي، نو هغه سرکټ مسله به ترې ختمه شي. د هغه پکې دغه په دې شکل باندې جوړ کړو. دا 12 ولټ غټ موټر دی او دته د 56 انچ د سیلینګ فین سیستم برابر کړو. تو لګواله کوسو دا دې دلته کې کنیکشن ورکړي او دلته کې دا پکې چالو شو. تاسو ګورئ خمایدار چلیږي، دنه د سرکټ د سوځېدو مسله ختمه شوه. بس دی به هغه مسله نشته چې سرکټ وسوځېد او لاړ شه په 1500 روپۍ بل سرکټ راواله. دا موټر چې دی دا تقریبا په 1200 روپۍ میلاو شوی دی او په 200 روپۍ د دې دغه ډنډه ده بره چې پکې ځوړند دی او نور د غټ پکې په شان خمایداره هوا هم کوي او ښه سم دم چلیږي. دا د ټول عمر پکې شو، بس ټول عمر دپاره دا په ارزان قیمت کې میلاو شو. په کباړ کې په 1500 روپۍ دغه پکې واغېستو او په 1200 هغه او 200 دغه ټولې په 1100 روپۍ تقریبا 1900 روپۍ برابر شوې او یو غټ پکې ته جوړ شو او د ټول عمر دغه شو. په دې باندې زه دته مبارکي ورکوم چې په دا عمر کې دغه وکړو، دا ټیک جوړ یې کړو او خراج تحسین هم ورته پېښ کوم. لکه ته څه ویل غواړې دې باره کې؟ دی چونکې په دې باندې شرمېږي، څه ویلی شي نه په میډیا باندې چې ته مخکې څه خبرې عمرې کړي نه دي، دې د وجې نه خاموش پاتې شو. دا وګورئ خمایدار په دکان کې مونږ ولګو، سپلو دکان او بس دې ورته اوس مونږ ورته ټول ناست یو. دا دی تاسو ګورئ دا زمونږ سپلی چپل سټور 410 دغه دی دکان دی او بس خمایدار پنکه چالو شو.